أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا إيمان خاوندانو لا تحلوا توهین مکوي بېعزتي مکوي شعائر الله د الله د نښو د احکاماتو د ښودلو شوو د الله ولا الشهر الحرام او نه د محترمو میاشتو ولا الهدي او نه د قربانۍ د زناورو ولا القلائد او نه د هغه زناورو چې امیرونه اچولې شوي د هغوی په مرو کې ولا آمین او نه د هغه کسانو چې هغوی کسب کوونکي وي البيت الحرام د بیت الله شریف یبتغون دوی لټی فضل من ربهم د رب دوی ورضوانا او رضاګانې د الله خوشحالۍ د الله وإذا حللتم او کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه احرام پرانیسته نو فاصطادوا بیا ښکار کولی شئ ولا یجرمنکم او تاسو دې برانګېخته نه کړي شنآن قوم د یو قوم دشمني ان صدوکم چې منې کړی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه عبادت نه ان تعتدوا چې تاسو هم ظلم وکړئ د حد نه تجاوز وکړئ وتعاونوا او امداد وکړئ یو بل سره علی البر په نیکۍ کې والتقوى او په پرهیزګارۍ کې ولا تعاونوا او هرګز تعاون مه کوئ امداد مه کوئ علی الاسم په ګناه کې والعدوان او په ظلم زیاتۍ کې واتقوا الله په دې معامله کې د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې المیتة مردار والدم او بهیدونکي وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه اهل لغیر الله چې د هغې باندې نوم د غیر الله واخیستی شي د الله اکبر په ځای کې بس وویلی شي به په هغې باندې والمنخنقة او هغه چې مرۍ خفه کړی شي والموقوذة او هغه چې وویستلی شي والمتردیة او هغه چې د کمر نه راوغړېږي والنطیحة او هغه څاروی چې په ښکرو ووهلی شي او مړ شي وما او هغه اکل السبع چې درنده خوراکو کې د هغې نه الا مگر ما زکیتم چې هغه جمدی وي او تاسو هغه ذبح کړئ نو بیا حلال شو وما او هغه ذبیحه چې ذبح شي علی النصب د بوتانو په نوم باندې
وان تستقسموا او هغه چې تاسو تقسیمو کې یو بل سره بالازلام په ازلام باندې په قران نازل باندې په بچو باندې په فصل باندې ذالکم فسق نو دا کارونه چې کوم دي دا خامل نه دي دا فسق دی دا د برایي عمل دی او تاسو به دا کار وکړو تاسو به خاوندان د خروج د الله د اطاعت نشئ نننی سبق د تیر شوي سبق سره پیوست دی تاسو ته ما تفصیل سره ویلو چې سورې نساء کې ټول اندروني خانگی امور چې کوم دی هغه بیان شو په سورې مائده کې د بهر عالمي امور خارجي امور د هغې ذکر شروع شو او په هغې کې اولنی ذکر یې دا وکړو چونکې حدیبیه تېره شوه او په هغې کې معاهده شوې وه نو اولنی حکم دا وشو چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اوفو بالعقود د خپلو لوزونو چې کوم دی د هغې پاسداري وکړئ د وعدو خلاف ورزي مه کوئ بیا په هغې په ضمن کې چې کوم دی اولنۍ خبره دا وکړئ تاسو د الله سره دا یو وعده ده چې الله تاسو باندې کوم چیز حلال کړی دی هغه حلال دی او چې کوم یې در باندې حرام کړی دی هغه حرام دی دا یې ولې کړی دی د ولې جواب یې ډېر مزدار ورکړو چې ان الله یحکم ما یرید الله چې څو غواړي هغه اراده وکړي چې هغه حکم کوي الله تعالی چې د څه اراده وکړي هغه حکم کوي بس دا د دې جواب دی اوس په دې کې دننه چې کومې حلال کړي دي کومې حرام کړي دي پای کې زمونږ د بدني زمونږ د اخلاقي زمونږ د روحاني هغه ټول د بالغۍ چې کوم حلال دي او چې کوم حرام دي پای کې د ضلالت راغورځېده هغه ټول پکې موجود دي حکم دا دی چې الله حکم دی بس هغې ته سر نبودي سر تسلیم خم دی نن پکې هغه د ځناورو هغه ذکر کوي چې کوم شعائر الله کې راځي او شاعر الله کې چې کوم دې ځناورو راځي چې کوم قرباني روان دي کوم تا نظر منلې دې غاړه کې او تعمیل شوې دي او هم ته قرباني کې د الله په نوم باندې دام شاعر کې راځي د الله میاشت په شاعر کې راځي نو دې شاعر باندې لشن دې نن ځان کوه کې ځکه دا قرآن کې بسلور دینو کې راغلي سورې بقره کې موږ ویلو چې ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه چې کوم دې دا د الله د شاعرونه ده د نخو ده اوس دې کې موږ ته وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله دا الله تعالی د نخو د شاعر چې کوم دې بے حرمتي مه کوئ توهین مه کوئ سورې حج کې به بیا دوه آیات راشي یو آیات چې کوم دی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وبل راځي والبد جعلناها لكم من شعائر الله اوس دا شعائر څه شی دی اول دا یې زده شاعر چې کوم دی دا د شاعره جمع دی شاعره څه ته وایي شاعره چې کوم دی دا هغه څیزونه دي چې هغه تا ته په ظاهر باندې ښکاري په ظاهر هغه مقرر کړی شوي دي او هغه د تعظیم او د احترام دي ځکه چې د هغې نسبت د الله د ذات سره دی ساده مثال دا دی چې خانه کعبه ده په تا ته په ظاهر باندې ډېر ښکاري مونږ چې لاړ شو د هغې تعظیم او عزت کو ولې کوو دې لپاره کوو چې دا د الله د نوم سره راکړی دی چې الله وایي دا زما کور دی اوس مونږ عبادت د خانه کعبې نه کوو عبادت د الله د ذات کوو خو د الله د ذات عبادت چې کوم دی الله دې ته چې کوم دی خپل کور ویلی دی نو دا شعیره ده دا مرکز دی د انسانیت چې دې ته لګیا دی ټول راغونډېږي او دا د هغې سیکټر دی دغه شانتې د هر قوم د هر عقیدې د هر خلکو د نظام زندګۍ چې کوم دی د هغې څه شعائر چې په هغې باندې پته لګي چې دا د دې قوم سړی دی دا د دې ملک سړی دی دا د دې عقیدې سړی دی نو د هغه سوچ د هغه فکر د هغه نظام زندګۍ د هغه عقیده د هغې د ظاهري ساده مثال تاسو ته یو ورکوټ یې درکوم د یو ملک شاعر څه دي لکه زموږ د خپل ملک وواله زموږ د ملک شاعر څه دی زموږ د ملک جنډه زمونږ د فوج او د پولیس وردي ده زمونږ سکه ده زمونږ چې کوم دی سټامپ پیپر دی زمونږ نوټ دی دا د دې ملک شاعر دي اوس که یو تن راشي اوله کې جنډه راوغورځي او خپه پې کېږي نو که دا د دې ملک نه دی نو دا ستا دشمن دی دې لګیا دی ستا د هغه شاعري بې حرمتي کوي
او یو تن راشي ستا خپل تن دی او دې وایي زه دا نه منم، نه د فوج وردي منم او نه د پولیس وردي منم او نه د پاکستان جنډه منم، نو که دا ستا خپل تن دی دا باغي دی، دا د کوم خپل تن که دی دا باغي دی، دواړو له چې کوم دی سزا به ورکړي، دواړه به سزا مستحق دی. دا شهیده ده. دغه شان دي د مذهب د خلکو خپل شهیده ده. اوس عیسایت وګورئ، ګرجا او صلیب دا د هغوی شاعر دی چې ته کله هغه وولي تا ته به پته لګي چې دا عیسایان دي. سیکانو ته وګورئ، هغې هغه کړه او کرپان چې کله هغه ښکاره شي تا له په ډول دي دا سیکان دي. برهمن ته وګورئ، هغې هغه زنار او مندر دا د هغې هغه شاعر دی. دغه شان کله چې دا اشتراکیت راغی، دا کمونیزم روان هغه وخت کې به هغې هغه سټک او هغه څه به ورسره درنګ دي، موږ به د څه وایي پښتو کې لور به ورسره، دا د هغې هغه شاعر په دې باندې به د هغې هغه پرزنټېشن کېده. نو دې کې تا ته وایي چې ګوره دا د دې قومونو شاعر دی. دغه شان الله تعالی چې کوم دی تا لپاره ټاکلي شوي څیزونه دي چې هغه د الله شاعر دي، د هغې بې حرمتي به نه کړي، د هغې به عزت کړي. نو په هغې کې څه څه دي؟ په هغې کې صفا او مروه ده، په هغې کې چې کوم دی خانه کعبه ده، په هغې کې چې کوم دی ستا منا ده، ستا څومره چې جوماتونه دي دا پکې راځي. شهر الحرام اشهر الحرام چې کوم دی څلور میاشتې دي، څلور میاشتې چې کوم دی هغه ستا شاعرو کې راځي، په هغه کوم ده ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی او رجب دی. دا څلور میاشتې په دې کې بلکل جنګ منع، په دې کې چونکې حرم ته خلک را روان نو په دې کې هېڅ حال کې چې کوم دی جنګ به نه شو کېدی. دا د شاعر دی. دغه شان موږ چې کومه قرباني کوو دا شاعر دی. د وړوکي اختر مونځ، د لوی اختر مونځ دا شاعر دي. د دې نه علاوه د جمعې مونځ، اذان دا د اسلام شاعر دي. د اختر مونځونه دا ټول په شاعرو کې راځي. د دې شاعرو بهترین تفسیر چې کوم دی په خپل انداز کې شاه ولی الله صاحب کړی، خو ډېر اسانه کړی دی. هغه څلور کټګري جوړ کړي چې شاعر کم دي. شاعر د الله نښې الله چې کوم ټاکلی شوي دي هغه کم دي. نو هغه اولنی وایي چې دا بیت الله د الله کور. نو په بیت الله کې چې څومره جوماتونه د هغې انډر رالو دا ټول په شاعر کې راځي. دویم چې کوم دی هغه کتاب الله د الله کلام، د الله کلام چې کوم دی د دې په ضمن کې د احادیثو کتابونه، د دې تشریح، د دې تفسیر دا ټول په دې کې راځي. په دې کې تا د یو څیز هم توهین وکړو ته لګېږي د هغې توهین کوي. ناولې څه شو؟ کتاب الله. دویم څه شو؟ بیت الله. دریم نبی الله د الله نبی. نو د الله نبی چې کوم دی کوم پیغام وروړی دی په هغې په ضمن کې چې دا پیغام کوم خلق خوري، العلماء ورثة الانبیاء دا ټول په دې کې راغلي، دا په شاعرو کې راغلي. څلورم چې کوم دی صلات الله، ستا عبادات چې کوم دی هغه د اختر مونځ او ستا روژې او ستا په صلاتو کې دا ستا ټول عبادات راغلي. نو که یو سړی ولګي هغه د دې نه انکار وکړي، نو انکار په شکل کې څه شو؟ دې دشمن شو. او که نه یو سړی ولګي هغه انکار د علاوه د دې خلاف وکړي، دواړه چې کوم دی لګیا دی توهین کوي. د شاعرو بې حرمتي څه ده؟ په دې باندې عمل نه کول، دې له عزت نه ورکول. دویم چې کوم دی عمل کول خو د خپل ځان نه په کسې څه کول، او دریم چې کوم دی افراد تفرید پکې کول. نو دا ټول چې کوم دی دې کې منع دي. ته به د شاعر الله چې کوم دی عزت کې او هغه شان به کې څنګه چې الله ویلي. صفا مروه شاعر الله ده، ولې؟ ځکه چې الله وایي شاعر الله ده. بیا پکې دلته فلسفه هم پرته ده، لسافس به ورته وویل. الله وایي هجر اسود چې کوم دی شاعر الله دی، ولې؟ الله وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الهجر الاسود یمین الله، هجر اسود د الله تعالی ښي لاس دی. شاعر الله دی. اوس دې نه پر دغه شان یو پسې راځه، هر یو څیز صفا مروه کې اوس ولې شاعر الله شو؟ ځکه چې بېبي هاجرې هغه واقعه پکې موجوده ده. څومره په هیبت کې هغه لګیا دی، منډه وهي د صفا نه چې کوم دی ماشومې دی لګیا دی، اوبه نشته دی لګیا دی، هغه خړپوسې وایي تړتکې وایي اوبو دپاره، او دا په هیبت کې لګیا دی. د هغه یو سر ته خېږي او بیا دې بل سر ته خېږي چې هغه څوک راته میلاو شي چې دا ماشوم جمدی پاتې شي. الله تعالی د هغې هغه کوم دغه حرکت چې کوم دی هغه دومره خوښ لګیا دی شهیره وګرځېده. بل مروه چې کوم دی دا وختې قربانګاه وه. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی بوتلو مروه ترې راوستی، نو قربانګاه دا ځان له وه الله هغه شهیده کړ. هجر اسود ته ما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا د الله تعالی خلاف دی. اوس شاعر خو تا ته وښودلی شو، قرباني ګوره شاعر دی. زمونږ دا کوم چې مستشرقینو له کوم دا مونږ ورته جرأت زده به ووایو، دوی چې کله د قربانۍ دا ورځې راشي تاسو اورئ که
اخبار کې کالمونه شروع شي او اینکر پرسن شروع شي په میډیا باندې خبرې شروع شي چې رنګه قرباني په ځای باندې دا پیسې تیرا غونډولې او د برما ته لګل او فلسطین ته لګل او دا زناور هم نه حلالې دو او دومره وینه باندې شاعر الله خلاف کی لګیا دي دا الله ټاکلې دا په خپل ځای دی کم تن چې په قرباني پیسې لګول شي هغه لګیا دی په برما کې لګي او هغه چې کوم د فلسطین ته دی کم چې په دې نشي لګولې چې هغه په یو ځای کې بیا نشي لګول تاسو اورئ چې مړ عمرې روان دي حج روان دي حج او عمره چې کوم دی دا د الله پر شاعرو کې دي دې چې انت پیسې لګي دا سره دې کې پیسې لګول شي دې په چرتم دا نو چې دا په شرابو باندې دې په کروڑو روپے لګي دې د عام ګاډي په ځای باندې لګیا ځان لړ بي ام دبليو اخلي دې لګیا په سیګریټو باندې په لکونو روپے لګي کدا پیسې دې راوړل کې او دې برما او دغه ټولې دې دې چرته په یو کالم کې دا ویني او چرته په یو میډیا باندې دا وایي چرته چې اورنه په دې ځل باندې ولا کار کوي حالانکه دا په شاعرو کې راځي نن په دې کې دا خبره کوي اوس دا شاعر چې کوم ټاکل شي د دې شاعر چې کوم دی حدود هم خودل شي چې کوم شاعر دی هغه الله او د الله رسول چې کوم دی دا هغه حدود مقرر کړ د دې لپاره چې څنګه څوک په دې کې کمې زیاتې ونکړي اسنه بدعت او شرک توانو یو دې د حدود نه پس کوم دی اهم چیز دی هغه تعظیم وکړو د تعظیم او بیا حدود وکړو چې تعظیم به څومره کې اوس چې ریاست دی دا هغه تعظیم څومره دی حکم دا دی چې کته نږدې لاړ شو او ریاست خپل کړه کته دا صرف راورسېدې ورش ډېر دی ته خپل لاس چې کوم دی ریاست ته راوړه نو هغه خپل لاس خپل کړه او کته داسې چې بالکل چمبټه او خلکو ته تکلیف جوړېږي اسلام په تا تکلیف نه منګي ورپسې آیت را روان دی نو ته بیا څوکه صرف اشاره وکړه استلام وکړه دغه درې چې کوم د اسلام تا ته وښود د تعظیم یې د درېیمه طریقې وښودې اوس یو تن راغی خبردار او راغی ریاست ته چې کوم دی ورته راړه یا راغی یو ډډې ورته ولګوله یا دې ولګې دا میلیونې رارسېدې ریاست ته امیل اچي اسلام تا ته دا یو دی اسلام تا ته د هر تعظیم چې کوم دی بیا هغه طریقې هغه حدود یې ته هم وښود چې دې نه واقع دې باندې کوي درېیم په دې کې عام چیز بل دی هغه دا دی چې کله د شاعر الله ته وویلي په دې هر شاعره کې دننه یو پټ فلسفه چې کوم دی موجود ده حاجي ته اصلي کې دغه اټک دی چې حاجي ته کله لاړ شي او تا ته وویلي چې مقام ابراهیم دې ته وایي پیج اسود دې ته وایي صفا مروه دې ته وایي شیطانان چې کوم دی د جمل ثلاثه دام شاعرو کې راځي تر په شیطانان دې وړه ولي دغه ځینو کې دې کې دننه او فلسفه پرته راته باغې سوچ وکړه اسوچ راغی چې کله مقام ابراهیم ته ویني تا ته پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام دا دومره لوی مقام ولې ورکړی تا ته به هغه ټولې قربانیانې رایادې شي اصلي مقصد پکې دا دی اصلي مقصد دا دی صفا مروه کې ته منډه وې تا له دا رایاده شي په دې باندې هغه حاجرې ابۍ څنګه منډه والې وه هغه څه حال و چې په دغه وخت کې هېڅ آبادي نشته همدغه دوه کسان دي دغه ځای کې چې تا له هغه رایاده شي چې کله ته جمرات ولې چې تا له دا رایاد شي دا زه ولې ولم دا زم نن دا عهد کوم چې په دې ځای کې کم ځایونو کې ابراهیم علیه السلام ته شیطان راغلی وسوسه یې اچوله چې زم د کفر د الحاد هر هغه نظام هر هغه سیسټم که هغه لوی دی او ورکوټی دی چې هغه هم زه دغه شانتې په کاڼ ویلو او لعنت کې ولېږم او تاسو یقین کې کله چې موږ په حج کې شیطانان ویستو نو ما نه دغه تپوس کړی ملګري چېرې په وړوکي ورځ باندې دا مشر شیطان ولي او دې نورو ته څه نه وایي بیا خپل یې تپوس یې کړ هغه دوه دې سم نه په وړوکي ورځ باندې او د هغه شیطان چې کوم دی دی به ولي او بس راځي ما هغه پوره فلسفه په هغې کې بیا پرته ده چې کله ته وویني چې دجال د شیطان یو سیسټم را روان دی په تا باندې یرغال کوي نو بهترین طریقې ته ښه چې تا ولنی دی هغه هیټ چې کوم دی راوله چې هغه تا کله هغه ځای کې وویشته لاندې چې کوم دی په خپله ختمېږي نن که تاسو وویل موږ ووینې په اسرائیل کې څه کېږي هر یو اسرائیل ته مخه ده لیکن د اسرائیل په شا چې کوم ولاړ دی هغه چې ولا طاقت ورکوي هغه ځای متعلق هېڅوک هم نه غږ کوي او د څوک خبره کولی شي لګیا او اسلام تا ته په دې شاعرو کې دغه اصول ښیي اصلي په دې کې دغه پټ دي چې کله ته شاعرو له راشي نو چې تا ته د اصولو پته ولګي په دې کې دننه کومه فلسفه ده په دې کې کوم هغه دننه سبق پروت دی تا هغه آیات کې ځان ده او هغه څیز ته ځان سره واخلې او ته مخکې لاړ شي نن به ته چې کوم دی هغه ځای کې صفا مروه آیات ده نن به دا هغه وایي چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحلوا شعائر الله دا الله د شاعرو بې حرمتي مه کوئ او بیا په سورې حج کې څه وایي خبرې که چېرې تاسو د الله د شاعرو تعظیم وکړو
تحریم کو عزت هم ولا ورکړو الله به څوک دي بهترین آیات دا وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چا چې د الله د شاعر تعظیم وکړو د دې زړونه چې کوم دي دا دې کې تقوا ده تقوا نه د دې زړونه ډک دي په دې کې خوف خدا شته نو چې کله په دې کې خوف خدا شته نو اټومیټیکلی به د شاعر باندې تعظیم وکړي او که د زړه نه خوف خدا وته بیا دې هیڅ چیز پروا نه کوي او تاسو نن سبا وینئ ګوره دا خو شاعر الله دي ډېر چې کوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی یو سړی نه پرېږدي او خاموش ناست دی هغه ځان لدی خو یو سړی دې خلاف خبرې شروع کړي دی لګیا د خپل پیغمبر د سنت خلاف خبرې کوي نو چې کله د پیغمبر سنت خلاف تا خبرې شروع کړي ما کتلي دي اکثر خلک یقین وکړه اخرنۍ عمر کې چې کوم دی بیا عقیده شي الله دې هغه سند ټول واخلي او آیات حدیث الفاظ دا دي چې په کوم حال باندې تاسو مړه کېږئ په هغه حال باندې به چې کوم حال کې تاسو ژوند تېروئ په هغه حال به مرئ او چې په کوم حال باندې مړ شئ په هغه حال به راپاڅئ نو ته چې په داسې حال کې راپاڅې چې ګډې وړې وې په څه خبر دی خو ستا غوږ ته لاړو ځي نو ښه کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون په کوم حال کې د ژوند تېرې په هغه حال کې به الله تا مړ کوي اوس تا خبر که ته ژوند په دې حال کې تېرې ستا مازغه هر وخت په نېټ کې په دې زړونو کې پراته دي چې مرې همدغه څیزونه به سره لاړ شي او چې راپاڅېږي نو همدغه به دې مازغه کړي او که نه ستا په مزغو کې هر وخت د الله کلام پروت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پروت دي د هغې هغه ژوند او زندګي پرته وي په دغه حال کې به الله تعالی مرګ درکوي او چې کله په دې حال کې مړ شي او چې راپاڅېږي ستا به همدغه حال وي نو دا ستا د کامیابۍ مرګ شو او ستا د کامیابۍ راپاڅېدل شو نو دې کې ته وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحلوا شعائر الله د الله د شاعرو د نښو د ښودلو شوو ټاکلي شوو احکاماتو د هغې توهین مه کوئ بېعزتي مه کوئ ولا الشهر الحرام او نه د حرمت د میاشتو د حرمت د میاشتو چې کوم دی هم چې کوم دی دغه مه کوئ تاسو ما وویل ذوالحجه ذوالقعده محرم او رجب دا څلور میاشتې دي ولا الهدیه او نه هغه ځناور چې د قربانۍ دی او روان دی اوس بیت الله ته ځي ګوره اوس هغه وخت حیات کې صلح حدیبیه وشوه په ظاهره باندې حدیبیه چې موږ شکست شو وروسته به دې ځای راشي دی واپس شو اوس دوی په داسې ځای کې ناست دي چې شام څومره قافلې راځي هغه وینه تېرېږي نو چې هغوی څومره قربانۍ ځناورو سره دي هغه وینه تېرېږي ښه بیا چې مکې فتح کړه نو کوم خلکو چې دوی نه و پرېښې هغوی سره ځناور دي را روان دي سې نظر منل دی خانه کعبې ته را روان دي نو هغوی ته وایي چې خیال کوئ ګورې که دا لږ هم دې کې د دین هغه سیرس پروت دی مشرکان دي خو لږ شان دې سیرس پکې پروت دی د الله په نوم یې لګیا دی قربانۍ له وړي د الله کور ته وړي د الله په نوم یې نظر منلی دی هلته یې رسوي د الله کور ته را روان دي نو خیال کوئ ګورې ستاسو دشمني ستاسو په زړه کې د دې خلاف کوم څیز پروت دی تاسو دې ته به رانګېسته نه کړي ګورې چې تاسو دې دې نه منې کړئ چې ته دې نه منې نه کړې دا شاعر الله دي شاعر الله کې چې کوم دی د هغې ته ټول هغه وخت کې هغه حالات رایاد کړي نو زړه هغه وخت حیران شي چې دغه وخت چې دا مسلمانان څومره اوسه څومره به په تکلیف کې او هغه وخت چې نه د دې تعظیم وکړئ دې پرېږدئ چې خپل د الله کور ته روان دي نو هلته یې پرېږدئ نو تاسو تعظیم وکړئ هر ځای د قربانۍ د ځناورو ولل قلائد او تاسو بېعزتي توهین مه کوئ د هغه ځناورو چې د هغې په مرۍ کې امینونه اچولي دا د هغې دستور و چې کله به یو ځناور نظر کړ او حرم ته به یې بوتلو د قربانګاه ته یې بوتلو هغې ته به یې امیل واچو نو دا خو د الله په نوم باندې هغه نظر کړی دی دې ته څه ونه وایي ولا عامین او نه هغه خلک چې قصد یې کړی دی اراده یې کړې ده البیت الحرام د بیت الحرام د خانه کعبې هغې ته روان دی هغې په نه لګي هغې د هغې توهین ونه کړي ولې یبتغون فضلا دوی لټئ فضل د الله من ربهم د رب دوی ورضوانا او خوشحالۍ رضاګانې د الله فضل د الله څه دي د الله تعالی فضل دا چې الله به دې له په دنیا کې خوشحالۍ ورکړي او رضا دا چې الله به دې راضي شي په آخرت کې به لاس ورکړي نو دوی د دنیا او د آخرت دواړه څیزونه لګیا لټوي نو دوی ته چې کوم دی د دې توهین ونه کړي وإذا حللتم اوس ورته حکم کوي بلې ورته حکم کړی ګوره چې تاسو باندې کوم څیزونه حلال دي دا حلال هم په تاسو باندې حرام دي څو پورې تاسو په احرام کې چې په احرام کې حلال څیز چې کوم ځناور تاسو دي هغې شکار نه شي کولی څومره چې بلې اوس ورته وایي وإذا حللتم او کله چې تاسو حلال شي د احرام نه لکه تاسو حج وکړو عمره وکړه پوره شوه او احرام مو پوخ کړو دوستو کې فاصطادوا اوس تاسو ته ښکار چې کوم دی ازاد شي اوس ښکار کولی شي ولا یجرمنکم او ولنګښتني نه کي تاسو شنعان قوم د یو قوم دشمني
ان صدوکم چې منې کړي وي تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام ته ان تعتدوا چې تاسو ظلم وکړئ او زیاتې وکړئ د حد ته تجاوز وکړئ چونکې دوی رالو په حدیبیه کې دوی ایثار کړو اخره کې فیصله په دې وشوه چې تاسو به سږ کال عمره نه کوئ واپس وځئ نو دوی خو منې شو که نو که تاسو یې منې کړي دي نو تاسو ګورې دا دښمني تاسو به رانګېښته تاسو داسې ونه کړئ تاسو د حد نه تجاوز ونه کړئ که دوی روان دي د الله کور ته دې پرېږدي تاسو دا شاعر دي نو په دې کې چې کوم دی تاسو هغې توهین ونه کړئ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اوس ورته یو بهترین اصول ښیي او زما خیال دا بین الاقوامي اصول دی وتعاونوا امداد وکړي یو بل سره په څه کې على البر په نیکۍ کې والتقوى او په تقوا پرهیزګارۍ ولا تعاونوا او امداد یو بل سره مه کوئ على الاثم په ګناه کې والعدوان او په زیاتۍ کې په ظلم لږ تفصیل دا غواړي بیر چې کوم دی هغه نیکۍ ته وایي او بیر معنی ده فعل الخیرات هر د نیکۍ کار کول تقوا چې کوم دی هغه ترک المنکرات هر برایي کار پرېښودل تقوا معنی ده چې ته هر برایي پرېږدې بیر معنی چې ته هر نیکۍ ته چې کوم دی غاړه کړي د صلی الله علیه وسلم د صحابې تپوس کړي بیمل بر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکي څه شی دی ګوره یو ټکي ته جواب ورکړي ویا البر حسن الخلق دی بر چې کوم دی هغه ښه خوی دی نو ښه خوی انسان کې کله راځي چې کله دی د ګناهونو نه ځان بچ کړي او کله چې دی ګناهونو نه ځان ساتي او دی نیکو ته مخه کړي اټومیټیکلي الله تعالی د خوی کې چې کوم دی خواله پیدا کوي او د اسلام اخرنۍ رښتینو کې نچوړ دا دی د عباداتو ټول نچوړ دا دی چې ستا خوی ستا اخلاق چې کوم دی هغه بهتري ځکه خو په اخلاق باندې په خوی باندې چې څومره کلی اجر او ولیدونه راغلي دي تصور نه بهر دي نو دې کې دوی که تاسو تعاون کوئ او تعاون ولې یادي ګورئ په نیکۍ او په تقوا کې یو بل سره تعاون کوئ مدد کوئ ګوره انسان چې کوم دی دې یوازې هېڅ هم نه دی الله چې انسان پیدا کړو دا لفظ انسان د لفظ اونس نه دی اونس معنی محبت دی به خپل سراونډ کې خلکو سره محبت کوي د خپل بچو سره د خپل بیبي سره خپل رشتہ دارو سره د خپل خاندان سره د دې نه بیا بهر راوځي د خپل معاشرې سره د معاشرې نه بهر راوځي د خپل ملک سره د خپل ملک نه بهر راوځي د ټول امت د دنیا سره ټول پکې راځي دغه ونس دی ونس محبت دی او د دې ونس او محبت په وجه باندې ګور اسلام چې کوم دی هغه سلامتی دی هغه سلامتی دی نو دې به ونس دی ونس څه دی اوس ګور بندیږي یو بل فلسفه موږ ته کوي زموږ دا خیال دی چې هر یو تل لکه د کمیونیزم نتیجه سوه چې بس ټول خلک راواله او په یو ځای په یو کار ولګوه الله تعالی هر انسان کې خپل کوالټي پیدا کړي یو سړی د هغه موضوع به ډاکټرۍ ته فټ دی ډاکټرۍ ته بلکل فټ دی دی هغې ته وګوري یو انجینیر دی هغه انجینرۍ ته فټ دی هغه انجینیر راوړه ډاکټرۍ ته یې ودروه دی چې د مریض وینه څنګه وویني دی بېهوش شي دغه شان یو تن چې کوم دی هغه فوج لپاره فټ دی بلکل هغه هغه ټول کوالټیز دي چې هغې ته وځي الله تعالی دا کوالټي چې کوم دی دا په هر انسان کې دا ځان له کوالټي د الله تعالی ایښي دي ولې ایښي خپل نظام چلوي نو ته ټول خلک چې کوم دی یو فټ کوي نو خوراک به څوک تیاروي ستا کارخانه کې به کار څوک کوي ستا کپړې به څوک جوړوي تا له به چې کوم دی د بانډ حفاظت څوک کوي تا له به علاج څوک کوي پاسبل نه ده د حدیث الفاظ دي کل میسر لما خلق له هر هغه تن چې کوم کار له الله پیدا کړی هغه یې آسان کړی اوس د هر څه خپل ذهن دی نو ګوره کارونه به تا ته آسان شي هر څه وشو ستا تقسیم خو په دغه وشو ته کارونه کې ځان لشوي نو اسلام چې کوم دی د قومیت تقسیم ختم یورپ او امریکې څوک وو هغوی اول تقسیم دا وکړو چې دا شمال دی او دا جنوب دی دا یو تقسیم یې راوست بیا څه موده پس څوک نه تقسیم یې په نسب او په حسب راوست اوس نن سبا د هغوی تقسیم څه دی خبرې ریسزم دی ستا وطن دی او ستا ژبه ټول تقسیم په دې دی اسلام دا ټول میډیا میډ کړي نه اولنې آیات چې کوم دی موږ د سورې نساء ویلې او آیات څه کوو یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده اے ایمان والا یا ایها الناس اے خلقو ګوره ټول انسانیت یې هغه ځای کې مقدر کړی که کافر یې که مشرک یې که هندي ټولو ته خطاب کوي یا ایها الناس انا خلقناکم موږ تاسو پیدا کړي یې د څه نه د یو نفس نه آدم علیه السلام نو ګوره هغه ځای کې دا وایي بیا په سورې حجرات کې بیا وایي
چې ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ته یو مذکر مؤنث نه پیدا کړی که تاسو ما په دې قبیلو کې تقسیم کړئ نو صرف دې دپاره چې تاسو یو بل وپېژنئ اسلام چې کوم دی نور دا امتیاز نه مني اسلام دا دې امتیاز او تصور نه ساتي هغه سره صرف یو امتیاز دی چې تا د الله قانون ته سر ښکته کړو د الله قانون ته ومنو د الله دا کلام چې کوم دی دا تا حقیقت کې وایي دا زما د رب کلام دی او ما ته خپل پیغمبر په ذریعه راغلی دی چې یو کټګري او هغه ته چې الله د قانون یې سر واړو دیو لکه د هغې خلاف یې وکړو خپل قانون یې جوړ کړو د خپل پیغمبر نه منکر شو دی بل کټګري واژه به صرف دا دوه کټګري شو بل کټګري پکې راوستل سر دا دوه کټګري او قرآن هغې باندې خپل آیات ګواهي چې خلقناکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن تاسو الله ما پیدا کړی زما کلام زما خبره یې چا ومنله زما قانون ته یې سر ښکته کړو دا مؤمن شو یو کټګري شوه او چا چې دین نه مخ واړو دا بله کټګري شو دا بل کټګري ته اوس تا ته پیدا وکړي نو اوس دا انسانیت په څنګه یو ځای کېږي نو ګوره دې کې دا مسلمان لفظ یې یاد کړه چې تاسو مسلمانانو سره چې کوم دی خپلو کې تعاون وکړئ نه د تعاون بنیاد یې د بر او تقوا وکړه چې کوم ځای کې نیکي کېږي د هغې سره تعاون کوئ چې کوم ځای کې تقوا وي خدا ترسي هغې سره چې کوم دی تعاون کوئ که ستا خپل مسلمان ورور دی او هغه لګیا دی د اسلام خلاف کوي د عدل او انصاف خلاف کوي د شریعت د اصولو خلاف کوي اسلام څه وایي تعاون مه کوه دې وویسه دې وویسه دی منع کړه دغه ځای کې رسول الله صلی یو حدیث دی وایي انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ورور چې کوم دی مدد وکړه که هغه ظالم دی او که مظلوم دی صحابه ته پوښتنه یا رسول الله صلی الله د مظلوم خدمت باندې خو پوه شو د ظالم څنګه خدمت وایي دا ظالم د دې ظلم نه منع کړه دا د هغه خدمت د هغه سره تعاون وکړه دې ظلم نه منع کړه دې چې ظلم نه منع کړو لګیا دی هغه تا د یو لوی تباهۍ نه منع کړه د هغه سره چې کوم دی دا اسلام تا ته دا اصول درکړي او بیا وایي که چېرې تا دا اصول واغېستو او ته په دې اصولو روان یې چېرې ته خلکو سره امداد په نیکۍ کې کوې دا نیکي وړه څیز به کړه ته خو به چې کوم دی صرف د دې هغه لږ شانتې ابتدا وکړي خو رسول الله صلی حدیث څه وایي الدال علی الخیر کفاعله و چا چې نیکي لاره چا ته وښودله صرف دا داسې یې لکه نیکي چې ته وکړه هغه بل خو نیکي کوي د هغه په هغه نیکۍ په ثواب هېڅ فرق نه راځي تا له الله تعالی د هغې برابر ثواب درکړي او دغه شانتې خدا راخوا سره که سړی ظلم کوي ورپسې څه وایي چې هېڅ چېرې تعاون مه کوئ په ګناه کې او په ظلم کې په ظلم کې چې کوم دی تا چا سره تعاون وکړو بیا حدیث الفاظ ډېر زیات سخت ډېر سخت دي حدیث الفاظ او قرآن آیات هم دی فلن اکون ظهیرا للمجرمین د قیامت په ورځ باندې به د مجرمانو چې کوم دی هېڅ مددګار به کېږي رسول الله صلی حدیث دی که چا په ظلم کې د چا سره مدد وکړو صرف دومره مدد یې وکړو چې د خپل هغه قلم او دوات استعمال کړو په هغه ظلم کې د صرف قلم استعمال کړو نن تاسو خپله ادویه وکړئ وکیلو ته خو ته پدې وکیل چې کیس وشي هغه وکیل ما یو تاسو باندې راغستې وي خره ته پدې اجازه ما دا کلاینټ چې کوم دی دا په لحاظ اول چې کوم دی هغه مظلوم دی او دا ظالم دی پر موږ بیا لکه قرآن سوی دی چې د ظلم کوونکي او د مددګار د هېڅ مددګار دی او حدیث الفاظ دا دي که ستا دا کلم پکې چا استعمال کړی په دې ظلم کې نو الله تعالی به دا ظالم او ته سره چې دا چا مدد کړی دا ټول دا به راغونکي او څه چل به ورسره وکړي د اوسپنې په یو تابوت کې پای کې به بند کړي او هغه تابوت به چې کوم دی بیا اوس سوچ وکړه چې جهنم هغه وګوري او تا د اوسپنې په تابوت کې بند کړي او بیا دې پکې وراوغورځوي دومره سخت سزا یې ولی کړې نو ځکه دې ورته وایي چې تعاون وکړئ په نیکۍ کې او په تقوا کې ولا تعاونوا تعاون مه کوئ په اسم کې په ګناه کې په نافرمانۍ کې په اسم کې د الله د حق د نقصان رسولو کې ولعدوانې او په ظلم کې ولعدوانې او په هغې کې چې د بنده حق چې کوم دی پکې والی کېږي او په هغې کې چې کله ظلم کېږي او ته د حد نه تجاوز کوې واتقوا الله یاد لره په دې معامله کې الله نه ویرېږه دا څه چې بیانېږي دا د الله قانون دی الله یې په خپل کلام کې بیانوي دې دپاره چې ته د سر ښکته کړې او ته دا ومنې د الله نه ویرېږه ان الله شدید العقاب که د دې نه دې الټه وکړو نو ګورې یاد لره الله چې کوم دی ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی اوس متعارف کېدي ښایي که حلال څیزونه په دې طریقو باندې مړه شي نو هغه هم چې کوم دی تا باندې بیا حرام هغه کم کوم دي حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې المیتة مردار هر مردار چې کوم دی په تاسو باندې حرام والدم او بهیدونکي وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر د سور وما او هغه
احل لغیر الله چې په هغې باندې د غیر الله نوم واغوستی شي. موږ چې کله حلاله کړو موږ الله اکبر وایو، تا بې د بل څه نوم واغوسته، دا چې کوم دی تا باندې حرام شو. وما احل لغیر الله به والمنخلقة، او هغه چې هغه مړۍ خفه شوه، مړۍ دې له خفه کړه او مړ دې کړو، دا چې کوم دی تا باندې حرام شو. والموقوذة، او هغه چې وویشتلی شو. والمتردية، او هغه چې له کمر نه راوغړېد او مړ شو. ګوره دا په ډېر ظالمان دي، ګوره مستشرقین دي بار ځای کې دې ځای کې ګوره و چې کوم په خپله باندې مړ شي، په خپله مړ شو خو الله مړ کړی، هغه په مسلمانانو باندې حرام دي. او کله کوم چې دي مړ کېږي یې حلال دي یا پرې حلال دي. اوس ګوره د الله فلسفه خو تاسو ته ما یو ټکي کې ویلې ده چې الله سوی د هغه حکم دی، بس حکم. نور ځان د فلسفې جوړول تاسو ته ما هغه یو خپل مثال هم درکړی چې هغه یو راغی وایي چې د روژې دا فایده ده او دا فایده ده او دا فایده ده، یو سل فایدې یادې کړې. نو دا د اخره کې وایي چې یاره دا خو نو ځکه خو الله تعالی روژه مسلمانانو فرض کړې ده، نه او دې ښځه خو ټیک شو، ته ما ته د شهادت یو فایده دنیا کې وکړه. او د شهید کم شان دی د الله سره. الله وایي چې مړی ورته مه وایه، دې ما سره خوراک کوي، دې جم دی قیامت په ورځ به د کم پوزیشن په دنیا کې څه فایده شو؟ دنیا کې خو د هغه بچي یتیمانان شو، ښځې کونډه شو. نو دې ظاهري څیزونو ته به نه ګورو، دا چې سره الله کم درکړي دا خو دې خو ته چې کم ذهن کې ستا کنسپټ دی هغه دا چې زما د الله حکم دا دی، ما لپاره بس دغه کافي دی. نو دې کې ورته دا وایي چې هغه چې کم راوغړېده والنتیحة، هغه چې پخکر ووالی شو، وما اکل السبع، او هغه چې درنده وخوړه، درنده وړه کې د هغې نه خوراک وکړو خو دی مړ نه دی. دا څاروی دی مثال په طور ما زمری راغی، میخه ده یا ځناور دی، هغه د وخوړو کوم چې حلال دی، یا چیلې دی یا ګډ دی، او دا لا جمدې دی، او ټوله کې هغه دی چاړه دی پرې راکړه او کلمه دی الله اکبر دی وویل، دا اوس حلال دی په تا باندې. نو هغه چې اکل السبع چې د هغه نه درنده خوراک وکړو الا ما ذکیتم، اگر چې تاسو هغه ذبح اختیاري وکړه. وما او هغه حرام دي ذبح علی النصب، چې هغه ذبح کړی شو د بوتانو په نوم باندې. وان تستقسموا، او هغه تاسو تقسیم وکړو بالازلام، په ازلام باندې. ازلام هغه تیرونو، ازلام معنی قرآن اندازي، موږ ته خسنه وایي یا په پچو باندې. ذالکم فسق، دا چې کوم تاسو ته ویل شو دا یاد لره دا فسق دی، دا د برای کارونه دي، دا د بدعملۍ کارونه دي، دا د کفر کارونه دي. نو ذالکم، نو تاسو به څه شئ؟ تاسو به خاوندان د خروج د الله د اطاعت نشئ که تاسو ترې داسې کار وکړو. نو نن پورې چې کوم دی دا بیان کړو، انشاءالله ورپسې بیا باقي جاري دی. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. دعا کہ اللہ بیماران له شفا ورکړي، قرضداران له قرض خلاصیت مند حاجتونه پوره کړي، الله اسلام له فتح ورکړي، کفر مغلوب کړي، الله مسلمانانو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي، اختلاف ختم کړي. دنګ مجیر پر دعا کې یا الله درجات بلند قبر د نور نه ډک، نظام د نورم ترقی ورکړي. ربنا تقبل منا